عمر کې د علم پسې ووتو ګیره نه وه او 45 سال علم پسې وګرځېد او چې واپس راتلې 15 کاله عمر یو او په ګیره کې تور ډکې نو ټوله ګیره سپینه شوې 45 سال او دا ځای نشي کېدی ډوډو ته پروت یو ځای خوراک او بل ځای خوراک علم پسې ګرځېدلی په خپله فرمایي په دې 45 کاله کې ما د دنیا 2 چکرې والي یو د مشرق د مغرب پورې او بیا د مغرب د مشرق پورې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه مې د 30,000 استادانو نه زده کړي دا وړه خبره نه او کم از کم مې د هر استاد نه 9 احادیث د پیغمبر خو ویلي زیاته خو تعداد نشته نو چې د کم از کم 9 لکه 30,000 کې ضرب ورکړي دا 3 لک احادیث دون لوی محدث او طول عمر دی علم بس چې کوم دی ځان بلند کړو او دا علم داسې یو عجیبه څیز دی چې د دې لپاره قربانۍ زموږ اسلافو ډېرې کړي یو عالم تیر شوی دی ابن ابي داود رحمه الله دی ویزه کوفې ته لاړم کوفه کې مې د حدیثو طلب کو کوفه کې احادیث مبارکه ډېر زیات دا واقع طبقات ابن سعد کې لیکلی وی ما سره 1 روپۍ وه ما په دې سوچ کړ چې په دې روپۍ به څه اخلم مردان څیز ښه دی چې زما پې ډېر وخت ګزاره وشي خرچه دغه وه او ما د طالبي مخې ته ډېر وخت پرته وه هغه وخت کې دا نظام نه چې مدرسو کې به کانه ورکول او روټۍ وی بازار ته ووتم چې د ارزان شی به پې اخلم وي د ټول نه ارزان څیز پکې لوبیا وه دا لوبیا په هره زمانه کې ارزان ځکه د مدرسو کې ډېره پخېږي زه ملګرو ته یم چې کوم عالم لوبیا نه خوړې ده ته مولا مه وایه ده به د لوبیا سره خامخا یارانه وي د طالبانو د لوبیانو نومونه هم ډېرې ښه دي لوبیا خو ورته مونږ عام وایي کورخې هم ورته وایي شوپړ هم ورته وایي کنول هم ورته وایي نو کورخې هم ورته وایي شوپړ هم ورته وایي لوبیا هم ورته وایي د طالبانو ولې یو نوي نوم ایښی دی کپسول هم ورته وایي دا طالبانو نوم او یو مې کته بازار کې لوبیا ارزانه وه دا مې د روپۍ واغسته ومې یشوله اوبو کې او بیا مې وچکړه او بیا مې په طبخي په مالګه راته کړه دا اسان کارونه وی بیا مې د اوبو جنګړۍ ډکه کړه سهار به چې څه سبق له تلم نو 3-4 پکې به مې د اوبو سره واغست سوچ کوئ ماښام به چې راتلم 3-4 پکې به مې اوبو سره واغستې به زه به موړ شم وی ما چې د روپۍ لوبیا ختموله نو هغه زمانې کې خو دا چاپ شوي کتابونه نه اوس چې مفتي صاحب تاسو ته ختم وکړو د بخاري شریف ته نه خلکو به لیکل کول طالبان وی ما چې د روپۍ لوبیا ختموله وی ما په خپلو پاڼو کې د استادانو نه 30,000 احادیث لیکلي وو د روپۍ په لوبیا باندې څونه احادیث 10,000 او یو عالم مې کتلو علامه تنیسی دا د طاهر سلفي صاحب زوی دی او تنیس علاقه کې یو علاقه و شام کې نو دی کې حدیث طلب کول نو ابن طاهر سلفي تنیسی وایي چې زه لاړم د تنیس په علاقه کې مې حدیث زده کول ما سره پیسې ختمې شوې او صرف 1 روپۍ پاتې شو 1 درهم هغه وخت کې ارزاني مو په 1 درهم بس کېده خامخا نو پاڼې م را سره ختمې شوې چې په کومه پاڼه مو مې لیکل کول او د ګېډې د بندوبست هم را سره نو خوراک هم ختم شو ما چې په دې روپیو څه واخلم په ډېر سوچونه مې ورته کول ما به وایي چې کو پاڼه اخلم خېټې له به څه ورکوم او که خېټې له کې څه ورکوم نو لیکل به څنګه کوم د استاذ وی دې کشمکش کې په ما 3 ورځې تېرې شوې وی اخره کې دې لوګې دونه وغورځولم چې ملا مې د نیرېدونه ونې بیا مې وایي چې اوس پاڼه والم څه مطلب اوس خو ځان جمدې پاتې کول پکار دی بازار ته ووتم چې کوم شی به ارزان وي ما وایي چې ارزان شی به پکې اخلم چې ډېره ګزاره مې وشي نو دا درهم د بلې روپۍ په شان به وي دا مې د خولې ته واچو یو دوکان ته ودرېدم چې دا پسودپ وی خیال مې نه و هغه روپۍ مې تېره شوه پښتو متل دی هغه یو هوا هغه هم څښاوه بس په دې خپل حالت خندا رانه او ډېر یو خندل د لوګې دا خندا هم ډېره عجیبه وي یو ملګری مې کلاس فیلو مې راشه هغه راته چې مولانا صاحب څنګه یې ښې راځه ته ولې دونه خاندي بس زما باندې د خندا چپه راغلې وه وی هغه راله قسم راکړو چې ما ته به وایې
ما ته خبره ډېره پټه کړه خو نه پرېښودم بیا مې ورته حال وویل چې وروره درېږه بیا وشوه زما د ګېډې داسې نه لیدلې 1 روپۍ وه هغې باندې مې درته اخېسته هغه مې هم تېره شوه نو په هغې خو زه نه مړېږم بیا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون زه د دونه لوی عالم زوی د طاهر سلفي محدث زوی او د حدیثو د پیغمبر طالب او زما علاقه کې ته به وګېږه راځه ما سره وي ځان سره یې بوتلم وي په کور کې رانه خو 5-6 قسمه کانې پخې کړې غوښه او دا او دا وریجې راته پخې کړې څه خو د 3 ورځې وږم وي سم ورته ورمذاق شوم او په نرم یې وخوړی زموږ د استاذ خبره وي مور طالب چې کله صحیح روټۍ خوري دې د وږي غویي نه زیات خوراک کوي او زموږ ګل استاذ وي د طالب د ګېډې مثال د ایمرجنسي واټ دی کیجوالټۍ واټ دی د ایمرجنسي چې کله وي چې خدای مکړه چې د دماکلو اسپتال په هغه کیجوالټۍ باندې څومره مریضان چې کوسلي کو بس وي ور داخلي دي بس ځای کوي دي وي د طالب د خېټې مثال د ایمرجنسي واټ دی نو یې ښه ډېر روټۍ مې وخوړه دې کې یو بل کس راغی د هماغه میزبان ته یې څوک دی دي دا خو د طاهر سلفي صاحب زوی حدیث د طلب دپاره راغی هو تندي له یو ګزار راواچو چې د ده خو یو میاشت شو دلته وي هغه وایي چې او زما یو میاشت شو یا لکه ما ته خو د دې ښار ګورنر صاحب ویلي چې د طاهر سلفي زوی را روان دی روزانه به له د بیت المال نه 10 درهمه وظیفه ورکړي خو زما یې شوي نو ما سره د ده 300 درهمه جمع شوي دي وي بس په هغه وخت کې تیرې روغ کړه او ما ته 300 درهمه وشماره ويرزقه من حيث لا يحتسب وی الله زما کار سم کو نو داسې قربانو سره زموږ اسلاف علم حاصل کړی او قید نشته د عمر د علم دپاره دغې ډېر ملګري ما کتلي دي چې هغې عمر کافي دی او علم یې حاصل کړو تخصص یې وکړو ستاسو دپاره هم دا قید نشته چې زما ګیره کې سپین ولګېده زه به علم نه کوم نه اسلام ډېر عجیبه وسعت لري ډېر لویه سینه لري او بیا علم هم لویه سینه لري وروسته عمر کې علم شروع کولی شي بلکې اوس یو عالم کتاب لیکلی دی علما تأخروا عن العلم او په هغه کتاب کې صرف د هغه عالمانو ذکر دی چې د 40 کالو نه پسې علم شروع کړی یو عالم حالات مې پکې کتل عبدالرحمن بن القاسم د امام مالک صاحب شاګرد دی 40 کاله عمر شو عامي زمینداری او خرڅول دا به کول الله پاک د علم شوق روچت کو یو استاد نه بکې ناستو بل استاد نه بکې ناستو یو ماته دا کتاب شروع کړ قدوري او څه څنګه تاسو عام پیژنې وی د شپې خوب لري خوب کې مسجد نبوي وکړو چې لوی عالم ډډه والد او د دنیا طالبان وتناستي او دته په دې خوب کې یو کس आवाज ورکړ لکه ته په یو بل مولا پسې ګرځې دنه لاړ شه دنه سبق وایا دا څه کې بچ دې راویښ شو سیده ځان مدینې منورې ته ورسو د نه پېژنده چې دا څوک دی خو صورت خو یادو په خوب کې یو ځای ته به لاړو بل ځای ته یو ځای کې امام مالک صاحب ډډه والی و خو چې امام مالک صاحب یې ورته وویل قسم دې هم دا سړی وي دې مې خوب کې لیدلی او راغی چې ما دا خوب لیدلی دی او ما ته حکم شوی زه به ستا نه علم کوم کېناستو 19 کاله ورسره طالبي وکړه 19 کاله او ناشنا خبره درته کوم 19 کاله پس ابن القاسم د امام مالک په مجلس کې ناست دی دې کې یو نوجوان راغی او هغه آواز وکړ افیکم ابن القاسم تاسو کې ابن القاسم شته امام مالک وی او دغه مولانا صاحب ناست دی زما درس بیا لکه ستا مېلمه راغلی دی چې وکتل د 17 سال نوجوان دی ښکلي مزېدار چې هغه د داسې وکتل وي عرفتني تاسو وپېژندم وي نه بچې ته خو ما ونه پېژندې ته څوک یې وی زه ستا هغه بچی یم هغه زوی یم چې ته راتلې نو زما د مور په ګېډه باندې زه ومه او تا کور پرېښودو رالې ما له الله بیا ژوند راکړو 19 کاله د ما وشو چې زه نوجوان یم خو ما خپل باباجان نه ولیدلې نو ما وایي چې زه خپل پلار وینم نو ته زما پلار یې نو بس دا پلار یې بیا ورته ورته غاړه ورته چغې چغې ژړل دا علم په دې طریقو سره خلکو حاصل کړي